دا باب دے په بیان دو حرمت تکبر کې او د اعجاب یعنی د خود پسندای کې. دې باب کې با هغه احادیث ذکر کیږي چې پای کې د تکبر مذمت وي او د عجب مذمت پکې بیان شوی. تحریم الکبر یعنی حرام والے د تکبر. کبر تکبر ته ویل شي، تکبر لویای ته ویل شي چې یو بنده ځان لوی حسابای دی ته تکبر ویل شي او دا حرام دی. اول اعجاب خود پسندای ته ویل شي چې ځان خوښي او د ځان نه علاوه بل څوک نه خوښي، خپل ځان ورته ډیر زیات لوی او خوږ ښکاري، دې ته اعجاب او عجب وایي. او تکبر او عجب دا ډیر مذموم او خراب صفات دي. صوفیای کرام د دې ازاله کوي د تکبر او د عجب. او زمونږه نقشبندیه سلسله کې په یسو لطائفو کې د دې مرض پروت دی. صوفیای کرام فرمایي چې د انسان 15 لطائف عالم امر والا لطائف دي او لطائف د عالم امر په دې سینه کې پراته دي او 15 لطائف د عالم خلق دي. هغه 15 لطائف او دا لطائف چې یو شي نو 10 لطائف ترې جوړ شي. لومبنای لطیفه قلب دی، په هغې کې مرض چې دی نو هغه د شهوت نفسانی دی. دویم کې لطیفه روح، په هغې کې غصه ده او غضب دی، د خراب صفات هم دي او د دې خپل مقام دی. بیا په درېمه لطیفه چې ده نو هغه د لطیفه سر ده، په هغې کې حرص دی او بخل دی. څلورمه لطیفه د لطیفه د خفي ده، لطیفه خفي کې حسد دی او بغض دی. پنځمه لطیفه د اخفا ده، پای کې تکبر دی او عجب دی. نو د شهوت نفسانی، هغه شهوت نفسانی چې هغه ناروا وي، نفس خواهشات کوي، وایي چې ماله دا پکار دی، ماله دا پکار دی، ماله دا پکار دی، او هغه غیر ضروری سیزونو ته میلان راځي. دا مذموم او خراب صفت دی. غصه ده او غضب دی، نو کله چې دا بې ځایه وي نو دا هم خراب او مذموم صفت دی. دغه شان حرص دی، نو چې حرص د دین نه وي د دنیا وي نو دا هم مذموم صفت دی. بخل دی، دا هم مذموم صفت دی. حسد دی، دا خود مذموم صفت دی. د دې مقابله کې غبطه ده او په دین کې هغه روا ده، نور ناروا دی. ورپسې بیا تکبر دی، لوی ده، دا مذموم صفت دی. عجب دی، دا هم مذموم او خراب صفت دی. د دې مقابله کې عجز دی، انکساری ده، تواضع ده، د څه احادیث چې مخکې تیر شو. تحریم الکبر والاعجاب، په دې کې حرامواله د تکبر او د عجب بیانېږي. به باب دی په بیان د حراموالی د تکبر کې او د عجب کې. صاحب د ریاض الصالحین امام نووي رحمت الله علیه عادت دا ده
چې هغه باب کې اول ورته آیت شریف ملاو شي د قرآن مجید نو هغه اول آیت شریف راړي بیا د هغې نه وروستو احادیث راړي نو د سوره قصص د آیت شریف یې راغستی دی الله فرمای تلک الدار الاخرة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک دار الاخرة دغه ځای او کور د آخرت چې دی نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دا مونږ ګرځولی دی او تیار کړی مو دی د هغه چا دپاره چې اراده نه کوي هغه د لویۍ په ځمکه کې او د فسادو علوا تکبر نه کوي لویي نه کوي ظلم نه کوي او زیاتې نه کوي علو اوچتوالی ته ویلی شي چې څوک اراده د اوچتوالي نه کوي په نفس سره په ځمکه کې ولا فسادا او نه خرابوالی پیدا کوي په ځمکه کې موږ هغه چاله د آخرت کور ګرځولی دی والعاقبة للمتقین او عاقبت چې دی للمتقین نیک انجام او اخیری انجام د نیکۍ هغه دپاره د متقیانو دی څوک چې متقیان وي هغوی له به الله رب العزت دکه کور د آخرت جنت ورکوي نو جنت د چا کور شو د هغه چا کور شو چې هغوی تواضع کوي د هغه چا کور شو چې هغوی عدم تشدد کوي د هغه چا کور شو چې هغوی فساد نه پیدا کوي او هغوی لویي نه کوي ځان لوی نه حسابوي نو جزا او انجام د هغې متقیانو دپاره دی ده د دې نه وړاندې هم د اخرت نعمتونه الله رب العزت ذکر کړي چې دغه خلک شرارت نه کوي په وطن کې خرابوالی نه پیدا کوي دا فکر نه کوي چې زه د ټولو نه اوچت شم تواضع کوي انکساري کوي او د دنیا حریصان نه وي د آخرت عاشقان وي نو الله به ورله دا کور ورکوي د آخرت بل الله فرمایي سوره لقمان کې د لقمان علیه السلام حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت ذکر کوي الله حضرت لقمان خپل زوی ته بالله نصایح کړي دي یا بنی لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم بچی شرک د الله سره مه کوه شرک لوی ظلم دی لوی زیاتی دی یو نصیحت پکې دلته ذکر کیږي فرمای خپل زوی ته ولا تسعر حدک للناس مه اړوه خپل مخ او خپل ننګي د خلکو نه ولا تمشي فی الارض مرحا او مګر د په ځمکه کې د تکبر په انداز ان الله لا يحب كل مختال فخور الله رب العزت چې دی نه خوښوي هر متکبر او فخر کوونکی چې ځان لوی ګڼي او فخر کوي هغه الله نه خوښوي معنی ریاض الصالحین صاحب په خپله کوي و معنا ولا تسعر خدک للناس د دې ولا تسعر خدک للناس خپله معنا څه ده تمیله نه مایله کوي خلکو نه مخ نه اړوي وتعرض به عن الناس تکبرا علیهم او اعراض مه کوه وتعرض به عن الناس تکبرا یعنی میلان دی بل طرف ته مخ اړول دي او اعراض د خلکو نه دی تکبرا دې ته ولا تسعر حدک دا معنا شوه والمرح مرح څه ته ویلی شي التبحتر دا په زوره په قدمونه کې ښودل دي اوچت قدمونه کې ښودل دي او ځان مغروره ګڼل دي په ګرځېدو کې تکبر دی ده ولا تمشي فی الارض مرحا مګر دا په ځمکه کې د غرور په خیال باندې په غرور سره او اوچت اوچت ځان مه حسابوه خد د اننګو ته ویلی شي لکه څوک خبره وکړي دی ورته مخ بل شان کې او تندی ورته تریو کې
او مخ ته د تکبر په انداز واړی چې ستا خبرې ته اړو زه غوږ نه ږدم. نو دلته هم د تکبر نه منع بیان شوه. حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي ولا تمشي فی الارض مرحا، او د هغې نه وړاندې ورته وایي ولا تسعر خدک للناس، خپله ننګي د خلکو ته متري وه، یعنې مخ ترې نه ماړه وه، ننګي ترې ماړه وه. بل ځای الله فرمایي ان قارون کان من قوم موسی، دا قارون چې و نو د موسی علیه السلام د قوم نو، او کتابونو لیکلي روایاتو کې مفسرینو راغستي د تره زوی و. قارون د موسی علیه السلام د تره زوی کېدو. دلته الله مختصر وي چونکې د قارون ذکر کېږي نو د هغه رشتې نه ذکر کوي، خو قوم د موسی علیه السلام نو غټه رشته یې دا وه، یا د قوم د موسی علیه السلام نو، یعنی د قبیلې او د قام د موسی علیه السلام نو نږدې خاندان کې و، د تره زوی و. فبعا علیهم، د سرکشي وکړه په دی باندې. دی چې کله موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله لا نه وه شوې، نو هغه وخت کې فرعون ځان له په بني اسرائیلو کې یو ایجنټ کتلی و، او هغه دی و. بادشاهان عمر له داسې کوي، په هغې خلکو کې ځان له یو CID مقرر کړي، هغه له پیسې ورکوي، وایي ته به ما له د دغه قوم خبرونه راړې او د دی متعلق به راته احوال وای. نو قارون د هغې لپاره د منتخب کو فرعون. نو دا لعین چې و دی د فرعون په ایجنټانو کې و، او بني اسرائیل د خپل قوم خلاف به د فرعون دربار کې سازش کو، او هغه ته به هغه احوال وي. بیا چې فرعون غرق شو نو دی پاتې شو، د سره ډېر مالو. دا هغه وخت کې د فرعون په هغه چاپلوسۍ کې او ایجنټۍ کې دومره مال جمع کړو چې د هغې ذکر دا دلته الله رب العزت قرآن مجید کې کوي. نو دنه به چې بیا ورته چا وې داسې مه کوه. قرآن کې الله فرمایي د وی چې دا خو ما ته الله رب العزت ما ته نه راکړي، بلکې دا ما په خپل علم او په هنر باندې دا مال ګټلی دی، دا خو زه ډېر چالاک وم ځکه مې دا مال ګټلی دی. الله فرمایي فبعا علیهم، سرکشي وکړه د په دی باندې، په بني اسرائیلو باندې. وآتیناه من الکنوز، ورکړو مونږ دته د خزانو د مال نه دومره مال، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، چې د هغې خزانو چابیانې به ستړي کول خو طاقتورو خلکو لره، چې طاقتور او خو قوي کسان به هغوی به د هغې خزانو چابیانې نه شوی وړی. تفسیر عثماني لیکلی دی چې بعضې علما وایي چې د هغه پیسې دومره ډېرې وې صندوقونه به هغوی نه شو اوچتولی، خو نه، د هغه صندوقونو چابیانې دومره ډېرې وې چې هغه به چا اوچتولې نو په هغې باندې به هم خلک ستړي کېدل، ستړي کول به یې خلکو لره. او الله فرمایي بالعصبة، یعنی یو ډله، یو کس دوه کسه نه، خو پوره کسان به جمع شو، هغوی به د هغه چابیانې د خزانو نه شو وړی، دومره مال ورله ملاو شوی او دومره مال ورسره و. اذ قال له قومه، ورکله چې ده ته ووی قوم د ده لا تفرح، دا لویي مه کوه او دا سرکشي مه کوه او دا ډېر ځان اوچت مه ګڼه. ان الله لا يحب الفرحین، الله نه خوښوي هغه څوک چې هغوی اوچتېږي او ځان اوچت ګڼي او لویي کوي. لوی مار الله نه خوښوي، ته لوی مار یې. بیا وروسته الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض، مونږه ده لره غرق کو او د هغه کور لره او د هغه هر څه لره مونږ غرق کړو، بس په ځمکه کې اوس په کته روان دی. دومره خزانې والا وایي مونږ ورکړې وې چې چابیانې به یو طاقتور جماعت هغه ستړي کول، چې قوم ورته وایي داسې مه کو، نو ده ورته وایي نه وایي دا خو زما خپل د چالاکۍ او زما د هوښیارتیا نتیجه ده. نو دې ایتونو کې الله رب العزت مذمت ذکر کړ د تکبر او د فخر
چې فخر څوک کوي، څوک تکبر کوي، څوک لویي کوي، د هغې الله رب العزت مزمت ذکر کړو. اوس احادیث ذکر کیږي. وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے لا يدخل الجنہ نبا داخلی کی جنت من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر. نبی علیہ السلام فرمائل چھ نبا داخلی کی جنت آغا سوک چھ داغا پزڑ کے دوری دا دانی عمر تکبر بھی. کتاب راوالا دانیو کتاب دے. فقال رجل یو سڑیوی ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. یو سڑی دے اغا خوخی ان يكون ثوبه حسنا چه داغ جامع دی خکولی وی ونعله حسنا او داغ پیزار دی خکولی وی. نو یا رسول اللہ داؤم پا تکبر کرا دی، داؤم دا تکبر علامہ دا. نبی علیہ السلام فرمائلنا چې دا دی د تکبر په خیال نه کوي بلکې دی ځان ښایسته ساتل غواړي. نو ان الله جمیل یحب الجمال، الله د جمال خاوند دی، یحب الجمال او خوښوي جمال لره، الله خوښوي جمال لره، الله خپل جمیل دی او جمال خوښوي. بلکې نبی علیہ السلام فرمایل الکبر بطر الحق وعامت الناس. تکبر چې د کبر بطر الحق، حق هغه ټکراوول دي چې څوک ورته څه خبره کوي دی وایي لر شنه مړه وایي دا ما ته پته ده او تا ته څه پته ده، ته ستا څه حیثیت دی. حق خبره که ورته د دین کې نو اومې نه مني او حق خبره که ورته د دنیا کې نو اومې نه مني. وعامت الناس او خلکو لره ډېر سپک ګڼي. بیا معنا کوي بطر الحق. بطر الحق څه ته ویلی شي؟ دفعه ورده على قائله، دفع کوي او رد کوي کول قائل لرا. څنګه څوک ورته څه خبره وکړي وایي چپ شه سړی دا خبرې مه کوه ستا څه حیثیت دی. ورده او چې څوک څه خبره کوي دی پکې رد اچوي. دا داسې نه ده وایي ده ته څه پته ده ما ته پته ده لوی مار وي. د ده ډېر زیات په زړه کې د تکبر او د فخر او د لویۍ هغه ماده وي. نو صاحب د ریاض صالحین وایي دفعه ورده على قائله، دفع کول دي د قول قائل لره، رد کول دي قول قائل لره. چې څوک څه خبره کوي دی ورله په مخ باندې واپس کوي، بیا یې وله خلک وایي خبره یې وله په خوله باندې بیا ومخله دی دا کار کوي. یو خو هغه څوک وي چې دروغ وایي، یا هغه څوک وي چې غیبت کوي، یا هغه څوک وي چې غلطې خبرې کوي. نو څوک ورته وایي چې هلکه مه کوه، دغه نه، بلکې حق خبره څوک کوي نو دی ورته وایي داسې مه کوه، بس چپ شه غلی شه، دا ښه نه ده. وعمت الناس فرمایي وعمت الناس احتقارهم دی لره سپک ګڼي، خلکو لره سپک ګڼي. غمت الناس دې ته ویلی شي چې خلکو لره سپک ګڼي. غمت ویلی شي سپکوالي ته، لاندې کتو ته، لاندې حسابولو ته. وایي دا د هغه په نظر کې د داړو څه حیثیت نشته، خلک سپک ګڼي او ټول خلک سپک ګڼي. اوس که د یو سړي د دین کمزورتیا وي، یا بېدینه وي، یا کافر وي، فاسق وي، او څوک وایي چې یاره پرېږده سړی دی څه شی دی، د ده دې حال ته وګوره، دین سره تعلق نشته، نو دا هغه د دین په وجه باندې نه. او هسې ټول خلک ښه نه دي. بعضې خلک وي چې څوک ورته یادوي نو وایي یاره لرې که سړی دا خلک داسې دي او دا خلک داسې دي، ټول رد دی بل ته اشارې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې وایي من قال هلك الناس، څوک چې وایي چې خلک هلاک شو، فقد اهلكهم، دی د ټولو نه سوا هلاک شو، دی د ټولو نه سوا هلاک شو. څوک چې وایي چې خلک هلاک شو، تباه شو خلک، دی د ټولو نه سوا هلاک شو.
او د هلاکت مسلم دی. ولې د خلکو ته د هلاکت نسبتونه کوي، نو خلک به یا هلاک وي یا نه. او د هلاکت نبی علیه السلام فرمایل فقد اهلکهم، دی هلاک شو. پښتانه وایي څوک چې چاته یو ګوته ونیسي چې دا خلک داسې دي، نو دی ونیسي یو ګوته خلکو ته او څلور ګوتې ده ته راشي، دی داسې کي دا خلک داسې دي، نورې ګوتې باقي چې دی نه هغه ده ته راشي. یعنې دا خلک داسې نه دي، دی په خپله ځان ته وایي چې زه داسې یم. دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، نه به داخلیږي جنت ته هغه څوک چې د هغه په زړه کې د اوري د دانې عمره د ذرې برابر کبر وي، تکبر وي، دی به نه داخلیږي جنت ته. حدیث مبارک کې چې کوم د تکبر ممانعات راغې، نو دا انتهایی شدید تحذیر دی چې زړه کې د چا ذره برابر تکبر وي، دی به جنت ته نه ځي. علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې دا کبر دا دی چې یو سړی په یو خبره کې یا یو سړي ته چې د تکبر اظهار وشي، که چېرې دا تکبر العیاذ بالله د الله او د الله د رسول په حق کې وي، نو دا تکبر کفر دی. او که چېرې د دې نه علاوه وي، نو لوی ګناه کبیره دی، معصیت دی. او که څوک په تکبر باندې برقرار پاتې شو چې کوم به ده، نو دی کفر ته رسي. ولې لوی د الله صفت دی او دی هغه لوی همیشه کوي، توبه ترې نه وباسي، نو دی به حد د کفر ته ورسي. وایي داسې متکبره چې دی، نو د ده باره کې الله فرمایي چې دی به معذب فی النار وي، دله به الله رب العزت په اور کې عذاب ورکوي در هغه پورې چې د ده د جسم نه د ده د وجود نه د تکبر هغه آثار ختم نشي. بیا د یو سړي چې کوم تپوس کړی دی صحابي، ناغو عرض وکړه ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا. نبی علیہ السلام نے تپوس وکړه که یو سړی وي هغه خوښوي دا چې د هغه جامه دې ښکلې وي، لکه صفای پسند وي او جامه جوړه کې ډېر کار وي چې یاره دا ښکلې وي، صفا وي، ښایسته وي، چې زه بد ښکاره نه شم، د چا وي دا عادت او ښه عادت دی. نو آیا د کوم تکبر کې راځي؟ ځکه دی وایي چې زما جامه ښکلې وي، نو دا تکبر نه ښه شوه. نبی علیه او ونعله حسنته، یعنې د ده هغه نعل او پیزار دې هم ښکلی وي، نو آیا دا هم تکبر دی؟ دا د سوال وکړه. نبی علیه السلام فرمایل ان الله جمیل، الله په خپله خاوند جمال دی، یحب الجمال، خوښوي جمال لره. الله د ښکلی دی په صفاتو سره، جمیل دی په صفاتو سره، په ذات سره، په صفاتو سره. یحب الجمال، خوښی جمال لره، او انسان یې ښکلی پیدا کړو. قرآن کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مونږ دا انسان په ښایسته ښکلې نقشې سره او صورت سره پیدا کړو. د ټولو مخلوقاتو نه مو ښایسته انسان پیدا کړو. د دې وجې خلک وایي مو دا دوم داسې وایي بنده چې دی نو دی د الله د نوره دی، دی د الله د نوره. الله دی ښکلی پیدا کړه، الله په خپله د صفاتو او د ذات په لحاظ سره په هر څه کې ښایسته دی. نو الله خوښوي هم جمال لره، چې جمال وي. نو مطلب جمال دا نه چې خلقي جمال وي، چې څوک ځان صفا سوتره ساتي نو الله یې خوښوي، چې څوک خپل هیئت ښکلی لري هغه الله خوښوي. پرون هغه بل کتاب کې تیر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه چا چې هغه یې ګیرې له ګوتې نه وړي، سر نه منګځئ، نو هغوی ته یې بد رد ویلي چې تاسو ولې داسې کوئ. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی دا خو سم درنده دی، ولې دله ځان ښایسته کول پکار دي.
لکه که د اختر پر دا جامې شي نو دا ضروري نه ده چې نوي دي وي، خو دا ضروري ده چې صفا دي وي. د جمعې پر جامې دي نو دا ضروري نه ده چې بنده دې نوي جوړه واچوي، خو ضروري ده چې بنده دې صفا جوړه واچوي. د دې وجې بنده دې د جمعې د ورځې دپاره، د اختر د ورځې دپاره، د ملاقات د ملګرو دپاره، د دې لپاره د ښایسته ښکلې جامې او ځان د ښکلې برابرۍ، ځکه چې الله رب العزت خوښی جمال لره په بنده باندې هم چې بنده هم جمال وکړي، جمیل وي. الکبر او کبر چې دی نو دا بطر الحق و عمت الناس. بیا صاحب د ریاض صالحین وایي چې د دې معنا څه ده؟ نبی علیه السلام فرمایل ان الله جمیل یحب الجمال. الکبر او کبر چې دی، تکبر چې دی، هغه د دې نه جدا شی دی، هغه خو بطر الحق دی چې حق هغه رد کوي، العیاذ بالله ټکراوي. وعمت الناس او سپک ګڼي خلکو لره، خلک سپک ګڼي، نو دا ډېر بد عادت دی. دا حدیث راغستی دی مسلم شریف په کتاب الایمان کې په باب د تحریم الکبر و بیانه کې دی دا حدیث راغستی دی. روایت د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنہ حالات هغه جدا پکار دي چې ویلی شي په یو درس کې، انشاءالله په بل درس کې به ووایو انشاءالله.